نه راکه غوړي شته، نه راکه وړه شته، نه راکه چیني شته، هېڅ هم راکه نشته. هر چا که ځو مالېږي، هر چا که چې وړه راوړه هر څه راوړه، هېڅ هم راکه نه وي. د داسې حال نه مسلمانان وساتي. خدای پاک دې څوک هم نه محتاجه کوي لکه په ما باندې چې دا نن سبا کومه سخته ده او کوم دردونه دي. ارچن ته زه پیدا یو ګینده مزال کوم غریبی ده دی دا مشره جینۍ ده دا پخلی کوي نو اوس وایي چا راله یو ګوتۍ غوړي او ډبې راوړې وو وړي راوړي وو دې پیرې به دا غوړي وایي زه ډېر وخت کوم بس بیخي به تاسې ورهیم وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علف خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ یم په خټ کلي هریچن کې. کتونکو زه نن چې سهار راغلی وم نو دا لحاظ کاکا دی. لحاظ کاکا په دې کټ کې پروت دی او په ډېر سخت موزي رنځ کې اخته دی. د ډېرو ورځو نه راته کالونه کول او نن زه دومره وکړېدم چې اخره کې مې وی چې بس واپس ځمه. د دې نه علاوه په دې شیرګړ روډ باندې هریچن کې یو بل کور و د هغه دپاره راته چا کالونه کول هغه ته مې کال هم وکړو او په اخره کې راته نمبر بیزې کړ نو هلته هم خو کړېدم. دا صرف د دې خپل تګ چې زه یو ځای ته ځمه نو هغه خپل کړو مې د سره لږ شریکو. خو بهر حال چې دې کور ته رالم د لحاظ کاکا 15 لوریانې دي صرف یو زوی دی او په یو موزي رنځ کې اخته دی مجبوره دي انتخایي. نو تاسو نه زه اپیل کوم چې مدد ورسره وکړې. ها لحاظ صاحب السلام علیکم. څنګه دی خیر دی جی؟ شکر الحمدلله. یاره جی ما خو د دې املا اپریشن کړی دی یو کال مې وشو په 4 اګست باندې او د هغې نه بعد بس بیا کړېږم او ډاکټرانو له ځمه. اوس زما ملا کې د هډوکي زخم دی هغه اوس ټیک کېږي نه او ډاکټران وایي چې دا ډېر ټیم لري او علاج یې ګران دی. نو بس دې خلکو ته زما اپیل دی بس که څه امداد را سره کولی شي کمزور یم ډېر زیات. یو کال مې وشو دا کلیواله او ورونه مې دي هغوی غریبانان هم را باندې ستړي شو په مخه مې هسپتال ته بوځي او هغوی هم غریبانان بس دغه مزدوري او خواري کوي هغوی هم نور وس نه کېږي نو بس زه کمزور یم ډېر زیات. داسې وخت وي په بچو نه خرې ژوند څنګه تېرېږي؟ ډېر سخت وخت دی. الله دې رحم وکړي الله دې د داسې حال نه مسلمانان وساتي. خدای پاک دې څوک هم نه محتاجه کوي لکه په ما باندې چې دا نن سبا کومه سخته ده او کوم دردونه دي کوم د غریبۍ دردونه دي او کوم فریاد دی دا الله پاک ته معلوم دی. نو زه به تاسو ته نور څه ووایم الله دې رانه دا سخته والي او که تاسو را سره څه امداد وکړو ډېر کمزوری یم ډېر غریب یم او دا واړه بچي مې دي 15 مې لوریانې دي یو مې دقه زوی دی او بس د الله مدد ته پراته یي. نو کله به داسې د 15 خویندو یو ورور څه خو به درنه غواړي نه څه خامخا کله روپۍ غواړي کله 10 روپۍ غواړي. دا واړه ماشومانان دي ما نه 10 روپۍ غواړي ما سره 15 روپۍ په جیب کې نه چې زه وله ورکړم. کله د ګاونډیانو نه وړه قرض راوړو کله ترې غوړي قرض راوړو اخر هغوی هم ستړي کړل کله ترې خشاک قرض راوړو ځکه زموږ هر څه د پیسو دي نه زمینداره شته نه پټی شته که دا کور دا خلک کیني دا هم پردی کور دی. دا ستاسو والد صاحب دی؟ څه وایي په دې موقع؟ زموږ پلار بیمار دی موږ وایي چې موږ څوک څه امداد وکړي. موږ پلار بیمار دی په مخه واړه دي کله پیسې غواړي کله څه هېڅ څه نه راکړم موږ ته نه لګي. زموږ پلار موږ وایي چې لږ موږ څوک څه امداد وکړي. سکول لوی؟ نه څویم کې دی پرېښود؟ 15 کې زما پلار په مخه بیمار و ما به له هر څه کولو بس ما اوس پرېښوستو ما به دله کار هر څه کوم خدمت کوي او زه د خدمت کوم هر څه یې زه کوم. ته راته ووایه چې لکه څه ټیلري یا څه کولی شي ګنډل منډل؟ نه چل نه راځي لږ مور مې کله ناکله کې جامې ګنډي کله ناکله کې ورڅه ګنډم. داسې ټیم راغلی چې نه خرید باندې تېرېږي؟ هر څه غریبانان دي پلار هم بیمار دی ترونه هم راسه هر څه کوي ټول کلي نه کله څه غواړو کله څه تر کمې کله چې کله چا نه سوال کوي نو ډېر سخت دي سخت دي. ته څه بچې؟ زموږ پلار بیمار یو کال وشو کټ کې بس پروت دی نه
سکول واړو څوک څه غواړو څوک څه و. سکول وې او جي سویم نه هم کیم اوس وې او جي سکول اوس ته ارچن ته زه پیدا یو ګنټه مزال کو. چې غریبي ده وځي هلته چې لاړ شي ملګرو سره خو پیسې میسې وي ته تصوي نه زه ورته څه نه ها نه مورې پتا تېرېږي که نه خاوند بیمار دی او پنځه لوریان یې یو دغه نو څه مسئله بس دا د یو کال داسې سخته تېره کړه په خپې دړو دی دویم کال شو ورونه دي خدای خوشحاله کړي خدای دې د هغه جان خوشحالۍ نه مړ کړي دویانې ټولې هغوی وکړې هغوی دوکان غونډ راتش کو یو ورور یې دی بس هغه دوکان کې نور دواړه موسسې ناست 3 کسان هغوی دي خو هغوی ورڅخه ښه امداد وکړو د ډاکټر ښه منډې ورته شکر دی وویله خدای دې د دواړو جان خوشحالۍ نه هغوی له ورکړي داسې بچو باندې نه خرم تېرېږي خو اوس دا څو ورځې وشو چې په موږ ډېره زیاته سخته ده ځکه چې موږ هغوی ته هم نور نه شو ویلی هر ټیم زما د وینۍ د وړو د وینۍ زه د شین کاغذ ګولۍ راوړه په ساعت پې تېره وه زما په دې لاس درد دی روژه کې راته ویل ته به پریشن کې زه څنګه پریشن وکړم روژه کې په ما دوایانې بندي کړي دي زه هسپتال ته نشم تللی هغه ټایم آرام نشم کولی بس چاته مې ویلي نه دي ما نه په کور کې به لیورونه هم نه وي د دې خبرې نه لا خبر چې د دې لاس باندې دومره سخته تېرېږي ما ټول جمع په روز کالي په ناسته تېر کړی ګاونډیان نو خو ته سوال مال کې دی بچو له روړی که نه داسې وخت پوي چې بچو ته وایي چې ګزاره وکړې څه نه وي خود دی دا مشره جینۍ ده دا پخلی کوي نو اوس وایي چا راله یو ګوتۍ غوړي او ډبې راوړې وه وړي راوړي وي دې پیرې له به دا غوړي وي زه ډېر وخت کوم بس بیخي به تاسې ورهیمه وایي ځکه چې وایي دا میاشت را باندې ډېره سخته تېره شوه دا یو میاشت په موږ داسې سخته تېره شوه که نه چې بیا پرون چا 3,000 روپۍ دله راوړې په هغه پیسو هم دوی دله راوړه زه ورته یم مړه دې نه خو چې ستا دوی چې ته دا چغې نه وهې بېګا یې ټوله شپه چغې والې زه ورته ناست یم ما روژه نیولې ده زه 3 بجې راپاڅېدلې یم زه لا نه یم اوده شوي نفلونه مې لا ولکړو بیا مې سبق وویل ختم مې پوره وکړو سهار بانک کېدو چې ما ختم پوره کوو بس ایسته مې بیا نور صورت یاسین مې ویل راپاڅېدم بیا مې وړو چې مې تیار کړو دوی سبق له ځي د جومات الله به خیر کړي ښه الله به خیر کړي بچي تا راته ووایه که نه چې ته ولې ژاړې بچي زموږ پلار بیمار دی که نه موږ سره څوک محنت وکړي که نه او یو کال یې وشو چې په کټ کې پروت دی چې موږ سره څوک محنت وکړي موږ کره غوړي هم نشته هېڅ هم راکه نشته دی نه راکه غوړي شته نه راکه وړه شته نه راکه چیني شته هېڅ هم راکه نشته هر چا که ځو مالېږي هر چا که چې وړه راوړه وار څه راوړه هېڅ هم راکه نه بیا بچي چې خلکو کره لاړ شي بیا خو به یې خلک رټي را لټي بعضې خلکه که نه بعضې خلکه خو څه نشته که نه او چې سکول ته ځي بچي ځان سره څه وړي نه پیسې ځان سره نه وړي نه هلته د ملګرو سره پیسې وي او ستا دا یو ورور دی درته ګران دی او دله څه ورکوي او څه चिप्स वाढतं चिंगमान मुलं वरकोम चकलेटून वाढतं वाला वरको चिजवाला बालम लो चिजवालम मिसदे कलम वारका बिसाने मुकरमा چې سار سکول ته ځې مور نه څه غواړي نه چې پلار ته دي وي هغه څه وایي هغه وایي چې نشته دی راځه مېزې او نه مې ورسره که نه او چې د پلار علاج دې څوک وکړي نو دوا به ورته کې او ته به ورته دوا کې او ته ګوډی ګوډی ته به دوا کې ورته لاس اوچت کړه شابه ټولو مسافرو ته دعا وکړه ښه او چې خدای دې ستا پلار روغ کړي ښه الله به روغ کړي الله به روغ کړي کتونکو دا بچې دي دا لوریانې خو دوی نن دا لاس اوچت کړی دی نو دوی دې وخت کې په داسې یو دغه کې دي چې سخت مشکل کې د دوی دا ژوند ما ډېر د لنډ نه سټډي کوم یې کته نمبر دې څه دی د موبایل زما 0315 پورا 831 او بل د ټیلینار 0340 6154 337 کتونکو په دې ویډیو باندې زما اکاونټ نمبر ومي خو ماته را لګي زه بیا دې ځای ته راتلی شم لخاص صاحب له یخپنې ورکولی شم خو په خپله راځئ نو تاسو چې اریچن ته راشئ اسپتال په دې لار باندې راتاو شئ نو خټ کلي کې دلته یو کریاني دوکان دی بس هلته تپوس وکوئ لخاص کاکا سره ملاوېږم ډایرکټ راتلی شي هغوی سره ملاوېدی شي خو په ټلیفون ورته رالیږئ نو بالکل حقدار دي ستاسو پیسې به چې کوم دی ډېر په حقه ځای باندې لګي
دې دکاندار را باندې 15-16 روپۍ دي الله به خیر کړي. او په مخه راته وایي پیسې راکړه او پیسې راکړه الله به ختمې او کړي. بس اوس راله سودام قرض نه راکوي ځکه چې پیسې را باندې د هغه غریب هم ډېرې شوي دي 15-16 روپۍ. کتونکو 15-16 په خولې یادېږي که نه دوکاندار ورسره ډېره ګزاره کوي الله دې د هغې عزت وکړي. هغه ته زما دا خواست دی چې انشاءالله ستا دا قرض به هم ختمېږي د لحاظ کاکا دا نیستي به هم ختمېږي او د دې لوریانو د دې بچو د دې سترګو د اوښکې به موچېږي او د دې مور به م علاج کېږي انشاءالله د دنیا د چا د مخه آباد را حقدار خلک دي ضرور ورسره مدد وکړي. ډېره مننه خوشحاله